خود چې د ولاړې بیان جدای او د ناستې بیان جدای، خو بیا مجمیم په دوه قسم لئی. کم خلق چې ناستی اغم په دوه قسم لئی. څه خلق مزاج، طبیعت، ذوق، شوق، لگن هغه د ناستې بیان لري، او څه خلق د هغې ذوق و شوق د ولاړې بیان سره برابر. او بسا اوقات داسې وشي خطیب ناستی بیان په ناسته کوي، خو بیا رستو پته ولګي چې یاره دا مجمع د ناستې نه ده بلکې دا د ولاړې د بیان ده. او بسا اوقات داسې لکه څنګه اوس زه ستاسو مخې ته ودرېدم، نو خطیب وایي چې زه به بیان په ولاړه کوم، خو بیا رستو پته ولګي چې یاره غلطي وشوه، بیان خو په ناسته کول پکارو، خود چې دا مجمع د ناستې ده. نو د ولاړې بیان سره وابسته مجمع، بازو کا مجمع، باشو کا مجمع، اغی چې د اغی مجمع د اغی خلقو ټوله توجه، کو سوک زی کو سوک رازی، کو سوک کینی کو سوک پاسی، د اغی توجه سٹیج طرف تی، د اغی مرکز سٹیجی، د اغی مرکز بازار، کور یا نور سوچونه فکرونه نه، بلکې دې طرف ته ټوله توجه چې دې ټیم کې دا بیان کولو والا مونږ ته سوی. نو زما عزیزانو موضوع ډېره ښکلې موضوع ده، خو چې ستاسو شوق، استاسو توجه، استاسو جذبه، استاسو د زړونو پیالې زما طرف ته متوجه وي او دې طرف ته، نو بیا درته زنن یو خبره درکم چې ګوره دا بیان د کتابونو نه کیږي. کو تاسو وایي چې یاره دی استاد جي بنن ډیر کتابونه کتلی راغلی به زمون مخې ته به ودرېدلی، نو نه، دا بیان یو تعلق دی د هغه رب د دې مخلوق او په سټیج باندې ناس یا اولاړ کس د دې په میاس کې چې کله د مجمع او د خلقو او د خطیب لین برابر، سوچ برابر، فکر برابر، خیال برابر، او د مجمع پیاله خطیب طرف ته متوجی وي، نو بیا د برنه ورته رب متوجی وي. د برنه ورته رب سوي متوجی وي، او دا حقیقت خبره ده. کله کله زمون مخې ته صرف یو حدیث د رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم. ای زمارونو تاسو ته څنګه پته لګي چې دا مجمع د ناستې ده کو د ولاړې ده؟ نو هغه درته زه وښیم. کیدای شي تاسو کې ډیر مرګري چې هغه دا سوچ کوي چې یاره دی استاد دا خبره وکړه څه مجمع د ناستې څه د ولاړې د اوریدونکي، نو هغه څنګه پته لګي؟ هغه داسې پته لګي چې کله خطیب د یو خبرې وای او مجمع جواب ورکي، نو وایا چې دا مجمع بیداره ده، تدې مجمع توجه خطیب طرف ته ده، سټیج طرف ته ده، دا بازو کا باشو کا او پزړه سره راغلي مجمع ده، څه اورېدل غواړي، څه اغستل غواړي. نو لہذا کو تاسو وای چې او نن مونږ تا ته ثبوت درکو چې مونږ مجمع د ولاړې بیان خوښو یا مونږ بیداره بازو کا اور طلبګار مجمع یو، څه اورېدل څه اغستل غواړو، نو بیا وایي صلی الله علیه وسلم. زور سره زما عزیزان